خوږو کتونکو د مخکینو ورځو کې یو نجي هسپتال ته لاړم، هلته کې زموږ یو زوړ شاګرد ناست و. نو ما د هغه نه تپوس وکړو، ما وی خیر شه، وی موره به یې مینه جوړه وه، د هغې سره راغلی یم. ما ورته وی څه بیماري ده؟ وی شوګر. نو ما ورته د شوګر خو اسان علاج دا دی چې دا د خپل فال کوي او ورسره دې لږ واک کوي. نو ما ته وی چې صرف همدغه شانتې موږ ته ډاکټر ویلي دي او هغه ډاکټر چې کوم دی نو د هغې په خوراک علاج کوي. نو ما ته ډېره عجیبه ښکاره شوه. ما وی څنګه په خوراک؟ یو نیوټریشنسټ دی او د هغه نه زموږ علاج روان دی او نن هم زه د هغه خواله وي موږ راغلي یو او هغه سره یو کلاینټ یو مریض دوه یو پیشنټ دوه دي. نو بس هغوی سره دی او بیا به دغه شي. هغه چې کله لاړ نو ما لږ خپل په دې موبایل کې وکتل چې یاره دا نیوټریشنسټ چې د کار سي نو هغه هم دغه و چې یاره د مختلفو مرضونو علاج چې کوم دی هغوی په خوراک کوي او په هغې کې بیا خاص کر چې کوم دی نو لکه شوګر شو، دغه شان کم ماشومانو کې چې د وینې کموتي. نو زما په خیال چې ښه به دا وي چې مونږ په دې یو څو دا کومې خبرې چې ما وکړې د دې پخلی یو ډاکټر په خپله خوله وکړي. سهیل صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه پروګرام ته په راتګ باندې او موږ له په وخت راکولو باندې. ما ته به خپل یو لنډ شان تعارف وکړئ چې ځکه یې وپېژنم خو چې دا کتونکي یو لږ وپېژني. زما نوم سهیل احمد دی. زه ایز ا کلینیکل نیوټریشنسټ یعنې ماهر غذایت په لغمان انټرنیشنل هاسپټل کې خپل سروسز ورکوم. د ټولو نه مخکې به راته ډاکټر صاحب دا ووایه چې دا نیوټریشن څه شی دی؟ لږ یعنې په اسانو ټکو کې که تاسو ووایئ چې دا کتونکي په دې باندې پوه شي او ورسره پې زه هم لږ پوه شم، ما دپاره هم پوهه پکار ده. نیوټریشن مطلب غذایت یعنی خوراک. د ساينس اف فود ته مونږه نیوټریشن وایو. د خوراک زمونږ په وجود کې ډېر زیات اهم کارونه دي. د ټول نه مین کم کار چې دی هغه مونږ ته د انرژي پرووایډ کوي، کوم ته چې مونږ توانایي وایي. په عام روزمره زندګۍ کې مونږ له چې کومه توانایي راکوي هغه نیوټریشن غذایت یعنی خوراک راکوي. د دین علاوه متوازن خوراک مونږه د ډیرو بیماریانو نه بچ کوي، زمونږه قوت مدافعت چې دی هغه سټرونګ ساتي. د ټول نه اهم د نیوټریشن رول چې دی هغه په میټابولیک ډیس آرډر کې دی، یعنی د خوراک سره متعلق په بیماریانو کې داسې بیماریان دي چې د هغې ډایرکټ ریلیشن دی د خوراک سره. کله چې زموږ خوراک صحتمند په ځای باندې غیر صحتمند شي نو هغه مونږ ته ډېر شی بیماریانې راکوي. هغې ته مونږه میټابولیک یعنی د خوراک بیماریان وایو. ډاکټر صاحب وایي چې څنګه چې دوايانې د یو مریض دپاره ضروري دي نو څنګه چې په دوايانو علاج کېږي داسې په خوراک هم کېږي. نو وایي چې د هایپرټنشن، یوریک اسید، کولسټرول او غټوالي علاج چې دی دا یوازې دوايانې نه دي، دا په خوراک هم د دې علاج کېدی شي. آیا دا خبره ټیک ده؟ بالکل څنګه چې تاسو ووایئ سر دا د خوراک بیماریان دي، دا ډایرکټ ریلیټ دي د خوراک سره. کله چې زموږ په خوراکونو کې های انرژي خوراکونه یا دغه شانتې های ګلایسیمیک انډیکس خوراکونه یعنی کوم چې زموږ په وجود کې شوګر یکدم تیزی د دغې د وجې نه چې دی که نه موټاپه هم جوړیږي، د دې نه علاوه شوګر هم جوړیږي، بلډ پریشر، یوریک اسید، دغه شانتې غټې بیماریانې دغه شان غټې بیماریانې د خوراک د متوازن خوراک د نه کولو سره چې دی په وجود کې جوړېدی شي. د دې نه علاوه زموږ د وجود دپاره چې کم صحتمند خوراک دی هغه مونږ کو نو مونږ ته بیا د دوايانو او د دې ضرورت نه راځي. لکه زه به تاسو له مثال درکړم، شوګر نن سبا ډېر زیات عام دی په وړو کې، په ماشومانو کې چې دی که نه هم چایلډهوډ اوبیسټي اینډ ډایبیټک ریشو ډېره زیاته سیوا ده. د هغو د خوراک کم انټیک چې دی که نه هغه ټول فاسټ فوډ دی، جنک فوډ دی، کم کې چې های کیلوري هغه خوراکونه دي، په غوړو کې یا په تیلو کې سره کړي خوراکونه دي. د دې په ځای باندې چې کله مونږه لو ګلایسیمیک انډیکس لکه فار ایگزامپل ملټي ګرین فلور شو، د دې نه علاوه هول ویټ شو یا براون ویټ شو، دا یو ډېر زیات اهم آپشن دی زموږ سره د اوبیسټي او د ډایبیټک کنډیشن په باره کې. هول ویټ مونږه هغه ته وایو د کم سره چې د غنمو د دانه چاپیره دا ګرینډ کی. ریفاینډ فلور چې دی دا مونږ هغې ته وایو کم چې بغیر د دې پټ نه ګرینډ کی. دې ته کم پین وړه چې دي دغه زموږ سره روټ کاز دی د های ګلایسیمیک انډیکس او وجود کې د شوګر
او د موټا پپن چې کوم دی د هغې د یو مین سورس دی، یو مین ریزن دی. دغه شانتي د موټاپې د شوګر د متوازن خوراک نه علاوه کم کولیسټرول، های کولیسټرول چې دی، کم های بلډ پریشر چې دی، یوریک ایسید چې دی، دا هم د سچوریټډ فیټس د وجې نه دا جوړیږي. یعنی کم غوړي او تیل چې دي نو موږ له چې دی غوړي او تیل او بدی کې پاخه شي خوراکونه کم استعمالول پکار دي. دغه شانتي د یوریک ایسید مریضانو لپاره غټه غوښه، شوپړ شو، دالونه شو، دا ریډیوس کول پکار دي. یو بیلنس ډایټ، یو متوازن غذا ولا لازمي دی چې د خوراک د بیماریانو خوراک د ایشو چې دی دا حل شي. کله چې د خوراک متوازن شو نو د دې نه علاوه د دې نه پس چې دی بیا دوايانو یو شي ته علاج نشته. مونږ وایو چې خوراک چې دی که نه دا غذا چې ده دا یو دوا ده، دوایي ده. په انګلیش کې یو پروورب دی، موږ ته به زموږ ټیچر وایي، هغه به دا ډېر زیات وي، ایټ فوډ ایز ا میډیسن وایل یو ویل بی ایټ میډیسن ایز ا فوډ. نو یو پراپر هیلدي کم ډایټ چې دی، یو متوازن غذا چې کوم ده، هغه زموږ صحت موږ له صحتمند ژوند راکوی شي. دغه شانتي موږ دا د غذایي بیماریانو نه هم بچ ساتلی شي. ډاکټر صاحب نن سبا په ماشومانو کې د دې وینې کمی زیات لیدل کېږي، دا زیړ مخونه یې نیولي. نو د یو نیوټریشنسټ په حیث باندې تاسو څه ګڼئ چې د دې علاج څه دی؟ آیرن ډیفیشنسي یعنی په ماشومانو کې په وینه کې، یعنی د ماشومانو په وینه کې د آیرن کمی نن سبا ډېر زیات کامن دي. د دې د ټول نه غټ ریزن چې دی هغه فاسټ فوډ، جنک فوډ دی، های کیلوریز فوډ دی. فاسټ فوډ شوی، پیزاګانې، برګرې شوی، دغه شانتي پیپسیان وغیره شو، یا فرایډ فوډ شو او سویټ شو، خواږه شو. د دې وجې نه چې دی په دې ماشومانو کې آیرن ډیفیشنسي راځي. د آیرن ډیفیشنسي ډېر زیات کامن کازز دي. د ټول نه کامن کاز چې دی هغه تاسو ته ما ووایي چې هغه په خوراک کې امبیلنس خوراک کول دي. کله چې مونږ د ماشومانو په خوراک کې پروټین او وایټامین سی دا اډ کو نو د دو کم د آیرن ډیفیشنسي چې دا هغه پوره کیږي. وایټامین سی په آیرن په ابزورپشن کې کار وکوي او دغه شانتي زموږ سره پروټین هم پکار دي ماشومان له، او آیرن او وایټامین سی هم پکار دي. ځینې ماشومان چې دی هغه آیرن ډیفیشنټ دي نو هغو ته د پروټین باندې مونږ زور کوو. د دې پروټین سره سره لکه فار ایگزامپل پروټین زموږ سره په انډه کې دي، په غوښه کې دي، دغه شانتي په چکن کې دي، په ماهي کې دي. نو دا شیزونه مونږ اکثر ورکو ماشومان له. خو د دې نه علاوه مونږ د وایټامین سی ریکمنډډ کم ډیلی ډوز چې دی هغه ورته نه پرووایډ کېږي. په هغې کې راځي معمولی شانتي د نیمبو هاف لیمن چې کوم دی د هغې رس و یا نیمه چمچ د نیمبو رس و په اوبو کې یا په سلادو کې په دې کې استعمالول پکار دي. دغه شانتي بیټروټ چغندر چې کوم دی دا هم د ماشومانو په وینه کې ډېر زیات ښه کار کوي. امرود چې دی دا هم ریچ سورس اف وایټامین سی دی. اورنجز شو، دغه شان لیمن شو، دا ټول چې دی که نه دا د آیرن په ابزورپشن کې هیلپ ورکوي. نو مونږ له پکار دا دی چې مونږ د پروټین سره سره وایټامین سی هم واخلو او په نیچرل طریقه باندې، په نیچرل خوراکونو باندې د آیرن ډیفیشنسي چې دی دا حل کړو. ډاکټر صاحب یو اصطلاح استعمالیږي سوپر فوډ، اکثر یې مونږ اورو په دې فیسبوک کې یو طرف ته بل طرف ته د خلکو د خولې نه یې واورو. تاسو څه ګڼئ چې دا سوپر فوډ څه شی دی؟ په اسانو ټکو کې که مونږ پرې پوهه کوي لږ. سوپر فوډ مطلب هر هغه خوراکونه چې په هغې کې د ایکسټرا آرډینري قدرتي نیوټرینټس موجود دي. څنګه چې ما تاسو ته ووایي زموږ سره آرټیفیشل خوراکونه دي، مصنوعي خوراکونه دي، دغه شان قدرتي خوراکونه دي. نو په دغه قدرتي خوراکونو کې ایکسټرا آرډینري توانایي او ایکسټرا آرډینري نیوټرینټس موجود دي. دا په ډیرو بیماریانو کې د ډیرو بیماریانو په ښه کېدو کې دا هیلپ ورکوي. لکه فار ایگزامپل کینوا فلور شو. کینوا فلور چې دی دا لو ګلایسیمیک انډیکس یو قسم ګرینز دي، دانه ده. د دې دا ګلایسیم کم شوګر چې دی د وجود دا نه ایرایز کوي او رو په قلاره باندې وجود له انرژي ورکوي. د دې نه علاوه چیا سیډز زموږ سره، چیا سیډز چې دي هغه ریچ سورس اف پروټین دی. پروټین دی پکې. د دې نه علاوه اومیګا 3 اومیګا 6 فیټي ایسډ دي، کوم چې موږ ګوډ فیټي ایسډز وایو. دا په باډي کې ډېر زیات اهم کار کوي. د دې نه علاوه زموږ سره کم نیچرل سیډز چې دي، کم نیچرل هربس چې دي
دا یوز کیږي د چی په فارم کې یا دا اسی هم د چمچو په حساب باندې خلک د اوبو سره اخلي او په دې کې د دې فایده دی چې دا زموږ وجود له ایکسټرا آرډینري نیوټرنټس ورلورکوي وجود چې دی دا توانا ساتي د دې نه علاوه د بیماریانو خلاف چې دی کنه د هم قوت مدافعت سترونګ کوي سوپر فوډ چې دی دا زموږ سره یو بیسټ آپشن دی چې مونږ دا استعمال کو بجای د آرټیفیشل او د مصنوعي خوراکونو. ډاکټر صاحب نن سبا چې کوم دی ایون زما خپل وچوړي یا په مونږ په دې خپل ماحول کې وګورو ماشومان بغیر د جنک فوډ نه بل څه شی په جبه ږدي نه، نو تاسو څه ګڼئ چې د دې په وجود څه اثر دی؟ څنګه چې سر تاسو ذکر وکړو د جنک فوډ چې دی یا فاسټ فوډ چې کوم دی دا زموږ سره های انرژي ډینس فوډ دی. د دې کلیر کېدو دپاره زه لږ دا تاسو ته ایکسپلین کوم. زموږ سره دوه قسمه خوراکونه دي. یو ته مونږ وایو انرژي ډینس فوډ کوم چې مونږ له های انرژي راکوي، یو ته مونږ نیوټرنټ ډینس فوډ وایو کوم چې مونږ ته په خوراک کې د انرژي سره سره نور هم اهم نیوټرنټس راکوي. کوم انرژي ډینس فوډ چې دی زموږ د هر یو انسان دپاره د هغه د عمر او د هغه د هایټ دپاره یو خاص قسمه کیلوریز د ورځې په بیس باندې هغه ته ضرورت دی. لکه فار ایگزامپل مونږ ایډلټ چې کوم یو مونږ ته د 2009 له 2400 پورې کیلوریز ریکوایرډ دي. دا کیلوریز بیا مونږ په کاربوهایډریټس کې، په فیټس کې، په پروټین کې ډیوایډ کوو او په وایټامینز او په منرلز کې. نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې یو نیوټرنټ انریچ فوډ دی او یو انرژي انریچ فوډ دی. انرژي انریچ فوډ کې چې دی مونږ له عام طور باندې کم د دې غنمو نه چې انرژي ملاویږي نو دا مونږ له پکار دی د 150-180 نه والا 200 ګرامز پر ډے پورې او کم خوراک چې مونږ د دې کم انرژي چې مونږ د دې فاسټ فوډونه د دې نه حاصلو نو هغه ډېره زیاته وي. هغه زموږ سره اکسیډ کوي 3500 ته 3700 کیلوریز ته. په عام وړو کې شاورما کې په 30 ګرامز یا په 50 ګرامز چې په کم کې ګرینز په کم کې دا فلوري هغه مونږ ته راکوي تقریبا 30 ګرامز شو که نه. نو دا د ورځې د ثابتې ورځې د ریکوایرمنټ صرف په یو ټایم کې دا مونږ له راکوي. نو که فرض کا دا مونږ په یو ټایم باندې وخورو نو دا زمونږ دا شوګر لیول چې دی ګلایسیمیک انډیکس دا ډېر زیات رایز کی. د دې وجې نه چې دی په ماشومانو کې نن سبا اوبیسټي کمه ده، موټاپه چې ده دا پکې عامه شوې ده. دغه شانتې د دې نه علاوه ډایبیټس میلیټس کوم شوګر چې دی هغه پکې هم ډېر زیات کامن شوي دي. ټرایګلایسیراید یوریک اسید شو یا ایچ ډي ایل یا ایل ډي ایل بیډ کولیسټرول شو دا هم رایز شوي دي. د دې مخنیوی مونږ داسې کولی شو که فرض کا یو کس بیخي د فاسټ فوډونه د برګرونه د پیزاګانو نه بیخي ژوند نشي تیرولی نو هغو له دا پکار دی چې په دې کې کم فلور یوز کیږي، کم غنم په دې کې یوز کیږي چې دا ریفاینډ نه وي، سپین نه وي، دا یا براون یا هول ویټ یا ملټي ګرین خوراکونه وي. د ماشومانو سره سره دا د ایډلټ لپاره یا د زنانو دپاره خو بیا ډېر زیات خطرناک په دې دي چې د هغو کم لایف سټایل چې دی هغه سیډنټري لایف سټایل هغې ته مونږ وایو اکټیو لایف سټایل نه وي. په کورونو کې ثابت ژوند تیری او لکه داسې د پراپر د ایکسرسایز او د دې روټین نه وي. نو دا انرژي خوړل او بیا دا کیلوریز برن کول دا ډېر زیات د صحتمند وجود دپاره لازمي دی. نو چونکې دو بیا دا کیلوریز برن نه کړي د دې وجې نه د دو په وجود کې د موټاپې د شوګر د دې بیماریانو چانسز ډېر زیات دي. خوږو کتونکو ډاکټر صاحب د ګټور بیان نه بعد زه به په اخره کې صرف یو وړې خبرې له راشم چې ډېر تقریبا 2015 کې زه په اماراتو کې ما یونایټډ عرب اماراتس چې ورته وایي په هغې کې مونږ په داسې کیمپ کې وو چې پای کې زموږ سره بنګالیان هم وو، هندوان هم وو د هندوستان او مونږ پکې یو 15 ملګري دقه مونږ 15 ملګري پکې او مسلمانان وو ورسره د سوات نه 15 واړه تللي. پای کې ورځ داسې و چې یو بنګالی چې کوم دی هغه ناجوړه شوی و نو ملګرو والا په کیمپ کې مونږ چې کله ډوډۍ خپله راغسته نو هلته کې به وریجې عامې وي نو مونږ ځان له لږې شانتې وریجې راواغستې چا پکې لږه شان ډوډۍ راواغسته نو هغه بیمار ملګري له ډوډۍ راواغسته د هغه ځای هغه پوخ کړی انګولی یې راواغستو
نو چې کله هغه بنګالي له وړو نو ما دې مونږ چې د کمرې ته تلو نو ما دې ملګري ته ویل څه کوې زما ملګری ناجوړه ډوډۍ ول وړم نو ما ورته چې ناجوړه دی چاول ولې نه وړې دا وریجې ولې نه وړې نو هغه په خندا شو ما ته ویل چې یاره تا عجیبه سړی نه دا وریجې خو مونږ هره ورځ خورو د هغه روټین بدلول غواړي ډوډۍ نو مونږ چې به دلته کې ناجوړه شو ما خو هغه خپل سوچ کوم مونږ چې به ناجوړه شو نو مونږ به د ډوډۍ په ځای باندې چې کوم دی نو مونږ له به یې داسې پستې وریجې پخې کړې پی به یې پکې واچول یا به یې پکې ماسته راکړل وایي تاسو ناجوړه یئ تبې نیولي یئ میادي ته به یې د دادي ښکته ډېر مرضونه ښکته بره چې کوم دی دا یي که نه نو وایي چې د دغې دپاره چې کوم دی تاسو داسې کار وکړئ چې ښه ښکلي دا وریجې وخورئ دې سره به ښه شئ نو ما هسې د دې ډاکټر صاحب سره د خبرونه یا هغه 2005 هغه د 2005 هغه قصې چې راته رایادېږي چې صرف د خوراک دا روټین بدلول چې دی دا هم په وجود څومره اثر ساتي نو یو تحقیق مې کتلی نن سبا خو د انفارمیشن دور دی ایر رانوم دي چې په څه کې مې کتلی وایي چې 115 کاله بعد به په پاکستان کې د دې دوایانو او خاص کر چې کوم دی دا انټي بایوټکس چې دي د دې دومره مقدار خلکو وخوړو چې لکه 15 کاله بعد به یوه دوایي چې کوم دی دا په وجود اثر نه کوي نو زما په خیال که مونږ خپل لږ په خوراکونو باندې نظر وکړو لږ خپل علاج د یو نیوټریشنسټ نه کړو او د هغه نه یو ځان له یو پروګرام راولو د هغه نه ځان له یو ټایم ټیبل راولو د خوراک چې څه خوراک غواړي او څنګه خوراک غواړي نو زما په خیال موږ ته به د دوایانو ضرورت نه راځي او تر کومې پورې به سړی چې کوم دی نو دا په زرګاو روپۍ په دوایانو په ټسټونو ورکوي ښه دا ده چې موږ خپل خوراک لږ د خوراک روټین جوړ کړو او بیا چې څوک د خوراک عالم دی چې خوراک څنګه خوراک غواړي په څونه پیمانه خوړل غواړي او څه خوړل غواړي او په کم کنټین خوړل غواړي که د هغه سره پرې موږ خبرې وکړو زموږ ډېرې مسلې حل کېدی شي د لوی الله په امان